کتونکو علب خان شیرپا یم. دا کومه زنانه چې ما سره موجوده ده 5 یې لوریانې دي، 5 که نه، او خاوند یې چې کوم دی نو هغه بیمار هم دی، د کار جوګه هم نه دی. موږ له چې تحریک لبیک والا سره کړي دي دا ځان سره ونیسه. مولانا شفیق صاحب د هغې د طرف نه چې کوم دی د دې کپړې بالکل شلېدلې، په څنګه ژوند تېرېږي؟ روکې بس ډېره غریبي تېرو، ډېره غریبي تېرو ووایه چې په د یو بل پر ځای باندې وخت د کور خلک هم سخت دي. اوس هم ما واړه ویډیو له راوستل خو نه پرېږدي، خوا هېڅکر مې وي پخوانو خلکو به وي په خجرو باندې وخت تېرو، نو موږ خو به تېر کړو خو ماشومان خو نه تېري. صحیح. په دې خوشحالې؟ او جي خدای دې خوشحاله دا ګوره دا ماشومانو لپاره چې کوم دی که نه، دا دغه شو، دا چې کوم دی دا هم د ماشومانو لپاره کپړې شوې، نوې کپړې دي. دی چې ستا دپاره هم دي، خاوند دپاره هم دی، ښه نوې کپړې دي. صحیح ده؟ ښه دوا کوه. ښه صحیح ده، صحیح ده، خدای دې خوشحاله اورې. او دا پیزار دی، دوی ته وګوره، او ښکلې پیزار دی. صحیح ده؟ او دغه ماشومان له پکې دغه وکړه، او دا چې کوم دی نو ماشومانو پیزار خو دې کې نو که نه، دا ځان سره کري ونیسه واله، دا ونیسه ځان سره. ښه نو کتونکو دغه شانتې خلکو ته د علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن لخوا فوډ پیکج میلاویږي، او بل چې مولانا محمد شفیق صاحب په موږ کوم اعتماد کړی دی، نو انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو، او په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې. او یقینا تحریک لبیک چې څه وکړل نو دا به تاریخ لیکي، او دا په چا باندې احسان نه دی، همدغه شانتې خلکو ته چې کوم دی نو دا ورکړی کېږي. مننه. کتونکو دغه روانه سلسله کې په دغه سیلاب ځپلو کې خو علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن کوم کار کوي، نو دا د مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره، تحریک لبیک په تعاون سره، دا دوه ورونه دي، دا راغلي دي، او دوی ته چې کوم دی نو موږ بسکټ، کپړې، پیزار دا ورکوو. یو الحمدلله موږ چې کومې کپړې ورکوو نو یو خو برانډ نوې کپړې، او دا لږ څه دي، و دا خلکه سیلاب وخلی دي، دوی ته دا په ډېر څه قبول دي. نو ورور مې ستاسو نوم دی؟ ثناء الله جي. ثناء الله صاحب د کوم ځای تاسو؟ زه نوي کلي راغلی. د نوي کلي نه. ستاسو د کلي څه حالات دي او څه درځي که نه؟ هر څه شکر دی راځي، ستاسو اړه هر څه موږ له راځي، را رسېدلي هم دي او را رسي مو، او دا نور هم میلاویږي، راته خیال دی. الله یې ستاسو ډېر عزت وکړي او ډېر هم تاسو موږ سره ډېر نور پاټۍ والا خو په خپل مخ احسان ورکوي، او تاسو یې بغیر احسانه ورکوي. اوس تاسو ته څه ضرورتونه دي ستاسو کلي ته؟ څونه کورونه به وي؟ موږ ته ضرورت داسې چې موږ وروره زموږ اوړه غوړي موږ له سره نه راکړی، اوړه غوړي کپړې راکړي، ستاسو هم تاسو راکړي دي، بل چا موږ نه راکړی. موږ له وروره غوړي اوړه موږ چې څوک راځي په مخ احسان یې ورکوي، بله شی ته ځي، یو خوا ځي بل خوا ځي، نه له چا غوړي راکړي، نه له چا اوړه راکړي دي، او بس دغه وروره راځي. صرف سیلاب تاسو ته څومره نقصان رسولی؟ سیلاب دومره نقصان رسولی چې بړستونه په بکسونو باندې زما اوبه وړېدلي دي، اسبابونه پکې نشته، نور څه پکې نشته، موټرسایکل ټینکۍ مې په بکس کېښې وه، د اوبو ډکه راووته. بستره وګوره، نو اسباب یې داسې کړی که نه چې بېګا بستره او کمبل والا مشر راواله. یو بس چرګان یې راله خانجي وژلي دي، چرګان یې راله وژلي دي، په کوټې یې راله کرک کړي دي، خو چې داسې راشي ویې ګوري نو بس صرف خپل ځان دپاره دغه وکړي، او بس ځي وروره مخ احسان دپاره، او وروره ستاسو خو چې نه بغیر مخ احسانه کوئ، او وروره نور خلک مخ احسان باندې. تاسو وروره تاسو سیلاب څونه خراب کړی؟ نوم دې څه؟ فضل خالق مې نامه دی، حدیث سره ګاونډیان یو، پاکې ورسره اوسېږو، بس برابر اوبه راغلي هم دغه شان کافي اوبه راغلې تر نیمه پورې اوبه وي. ثناء الله لیست به څومره ستاسو د کلي؟ ځي چې صحیح مستحق کسان یي که نه، نو دغه 40 کوره به وي، نو خو هغه شان 100 کوره دي، لیست په جوړ کې. خو مستحق کسان چې کوم دي 40 کوره دي وروره، او زیاتې نشته جي، او ستاسو وروره ستاسو هر یو کار صحیح دی، او نور خلک یې چې په مخ احسان کوي. تحریک لبیک چې کوم کار کوي وروره که نه، دا نه په سیاست کوي، دا بستره چې کومه ده دا هم په 2.5 روپۍ دی، ته وګوره. ها اوري دا هغې بالکل نه پته احسان کوي او نه چې کوم دی دغه کوي، او تحریک لبیک کار چې کوم دی چې مستحق ورته ورسي، ځکه چې دا د سیلاب ځپلو مال دی که نه، نو سیلاب ځپلو ته به دا زه ورکوم، بل چاته یې زه نه ورکوم که نه. نو څنګه تاسو ذکر وکړو وروره دا والا بستره نوې بسترې دي. کتونکو دغه روانه سلسله ده، انشاءالله مخ په وړاندې به ځو.